رسول الله د ناموس د پاره پاکو خلکو عظیمو خلکو ځان قربان کړی دی. ما ته پکې صحیح دا د موستا خوش نصیبی ده چې موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین لپاره الله پاک روچت کې زموږ سناسه خدمت والی او بیا د عقیدی خدمت والی. یا ساتي نن د مغرب وار ستا د بچی حواله سره پدې دي چې د په عقیده باندې عمل کوي. الحمدلله زموږ د مدرسو بچی ګوره قادیانان نشي گمراه کولی چې مدرسې د قادیانی رانوځي یو ماشوم لا پیسې ورکي او د دنیا لالچ دی بوله دا خله ماته کړی د شیطان هم سړی پیژني پېښ دا قادیانان څوک گمراه کوي. زمون په یونیورسيټو کې زمون په کالجونو کې زمون نه حال بچی چي دي زمون دغه سرمایه چې دا دی پسې زیو دی گمراه کوي چې دي ته نالج نه علم ورته نه ورته احمدي مسلمان شه زتا انګلند ته بوزم نېشنلټي در کوم کاروبار دل برابروم جنې بم دل درک دا لاره شنو ورکی ناغه ته د قادیانانو د خطرناکي پته نه یا مسلمان یا احمدي مسلمان دا ظالمان لاندې احمدي مسلمان وي وسړی احمدي مسلمان نه کنا نو دنیا واخني او خپل دین خرڅ کی او تبا برباد شي زنديق ته جوړ شي او چې دغه شان جلسو کې ناشتي نو د خپل علماو د خلینو خبر شوي چې د قادیانیت د فتنه خطرناکه فتنه ده نو بیا دې ځان بچ کړي. دغه د شیخ ملتون یو واقعه ده یو مرګري امام دا محلي هغه راته په خپل دا واقع بیان کړی چې زموږ د محلي ولکه یونیورسيټي کې سبق وي. یو ورځ راغی ماته د قادیانان څخه خلک دي ما ته دې ټول تاریخ بیان کوم ماته باس ونی څه زه پوه شم امام چې دا څه هلکه خبره وای ماته د ډېر غټ مصیبت نه بچ کړم. وی بیا راته چې ما سره په یونیورسيټي کې یو جنې سبق وای او هغه ماته د پته مینه او دیم وی چې زه تا سره نکاح کول غواړم او 3 میاشتې اوښوي زما کور تراغلی ده زما د خویندو میندو سره مونږ کره اوسېږي تا سره نکاح کوم زه به سوچ کوم زه اوس الله نکاح نه کوم. ولې اوس تا د خبرو نه ماته پته لګي چې د قادیانان څونه خطرناک خلک دي. د جنې قادیانې ځان ته احمدي مسلمان وي او ما ته وایي چې ته ما سره نکاح وکړه انګلند ته دې بوزم د هغه ځای نېشنلټي در کوم او هلته له کاروبار روانوم او د دنیا لحاظ سره به ته د ذرې برابر په خفقان کې نه مزي بدي مزي. الله خو شکر دی چې د تاسو علماو زه پوه کړم د دې غټ مصیبت نه زه بچ کړم. او بیا هغه مولانا صاحب ماته ووایي دا جینۍ 3 میاشتې پس ته تلو په سرو سترګې جړل ځکه چې د هلک ورته وایي ته مسلمانه شه زه به تا سره نکاح وکړم نو هغې ورته نه ته زما دین قبول کړه نو والا به نکاح دین هغې د مسلمانانو نه قبلو وي په سرو سترګې جړل او په دې طریقې سره رخصت شوه. د قادیانیانو د ښکار کولو مختلفې طریقې دي یو همه طریقه پکې ګورې دا د یاد ساتي. تاسو یونیورسيټو ته لاړ شئ مدرسو کې خو زمونږ 5% سبق وي 95% زمونږ بچي نونهال هغه په یونیورسيټو کې دي هغه په سکولونو کې دي. دغه بچي دغه نسل بچ کې ګوره یاد ساتي دا نسل د قادیانیت د خطرناکې فتنې نه بچ کې. بعضې خلک مونږ ته وایي یاره په تخبې کې خو قادیاني نشته تاسو قادیانانو خلاف جلسه کوئ. وروره دا صرف د قادیاني خلاف جلسه نه ده بلکې دا د ختم نبوت د همې عقیدې د خبرولو دپاره جلسه ده. که قادیانی یو ځای کې یو که نه الله دې کړي چې په تمامې دنیا نه ختم شي لیکن د ختم نبوت د عقیدې د تحفظ نه بیا هم خلک خبرول واجب دی او ضروري دی. ګور یاد ساتئ قادیانی دلته نشته کېدای شي چې د دوکان کې د پروډکټ پروت وي. یا ساتئ یو اسلام دی یو د اسلام نه علاوه نور قومونه دي لکه قادیانان او عیسایان یهودیان. د اسلام ملا چې ماته هغه به په څه ماتې تاسو ته پته شته کفارو ته پته ده هغه به ماتې په دې چې دوی د ایمان نه لرې کې او د کفر ملا چې ماتې نو دا به په څه ماتې چې د دې معاش تباه برباد کړي. نو که تاسو غواړئ چې د قادیانانو ملا دې ماته شي د دې د پروډکټ سره اختلاف وکړئ او دا بالکل استعمال نه کړئ چې ستاسو د تخبې په دې لوی بازار کې چرتم د قادیاني د کپنۍ جوړ شوي یو څیز نه خرڅي او چې چرته ځم په سفرو کې تاسو اکثر چې په موټروی باندې ځئ نو دلته د قادیانانو سامان وي په دې سټورونو کې هغو ته دعوت هم په ښکلي مثبت انداز باندې ورکوئ چې تا ته پته چې دلته زما خبره ځای نیسي یا د دوکاندار سره ستا پېژنګلو ده ځکه خو هم زموږ مسلمانان وروڼه دي هغې سره تعلق جوړ کوي ته وایي ګوره د قادیانانو دا څیزونه مک ده دا خو ستا آخرت تباه کوي انشاءالله ستا به خبره ځای نیسي.